السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زه یم ستاسو ورور لاجبر جواد. امید لرم ان شاء الله ټول ملګري به روغ جوړ او صحتمند یي. ملګرو نن چې کوم مقصد د پر موږ راغلی نو هغه یو سیټینګ کول دي او هغه سیټینګ د چینل ټیګ یا د کیورډز باره کې دي. ډیل ملګري ماته دا میسج کوي چې زمونږ چینل په سرچ کې موږ ورکو نو هغه په سرچ کې نه راځي، دې څه وجه کېدی شي. نو څنګه سیټینګ چې زه په کمپیوټر کې کوم همدغه شان سیټینګ سیم ټو سیم تاسو په خپل موبایل یا په کمپیوټر کې چې کوم چینل چې کوم ځای کې تاسو چینل اوپن وي نو هغه کې تاسو کوئ نو ان شاء الله تعالی تاسو چینل به هم په سرچ کې راځي. نو دا ویډیو مکمل وګورئ او همداسې سیټینګ چې څنګه زه کوم همداسې تاسو وکړئ. نو راځئ چې ویډیو وګورو. خنو ګوري ملګرو چې کوم ملګرو تاسو کړی دی کنه چې زمونږ په چینل په سرچ کې د چینل نوم نه راځي نو ټول نمخ کې زماغي ته دا مشوره ده چې تاسو هغه نوم په خپل چینل باندې کې دي چې کوم نوم بل چا نه وي، مطلب یو یونیک نوم کنه یو بدل نوم چې بل چینل په یوټیوب کې د هغه نوم په شان دی نه وي. نو ان شاء الله تعالی تاسو ته به دا پرابلم نه راځي. د یو غټ چینل نوم تاسو کې دي د خپل چینل او بیا چې کوم دی تاسو سرچ کوئ نو خامخا د هغه چې کوم دی ویوز هم زیات دي، د هغه سبسکرایبر هم زیات دي، نو هغه چې کوم دی خامخا به ټاپ باندې راځي. نو تاسو د نوم اول دی چې کوم نوم اول په سرچ کې نه وی کړل چې یو نوم چینل تک دی اول هغه په سرچ هغه په یوټیوب کې سرچ کوئ چې کله هغه نه وي یا سبسکرایبر کم وي یا چې کوم دی زیات نه وي راغلی ویوز زیات نه وي نو هغه نوم بیا دی. نو ټول اول چې کوم دی تاسو د سرچ په چې کوم دی په ګوګل کروم کې چې کوم دی خپل آی ډي اوپن کړئ. لکه ما خو ګوګل کروم کولاو کړم دی خو بیا هم ستاسو لپاره چې دوباره بیا کولاو اوپن کوم دا ګوګل کروم دی ما اوپن کو. دلته به چې کوم دی ګوګل کروم کې چې کوم دی لاړ به شو منګه ګوګل کې به چې کوم دی سرچ کوي تاسو واي ټي سټوډیو به چې کوم دی ټاپ باندې راشي دا به چې کوم دی تاسو سرچ کوي. دلته چې کوم دا ټاپ باندې راځي دا واي ټي سټوډیو دا چې کوم تاسو نشان ښکاري دا به چې کوم دی تاسو ووخی. دا چې کلیک کړله نو تاسو ته به چې کوم دی یو نوی وینډو کولاو شي، داسې وینډو به تاسو کولاو شي. دا زموږ د یو شیخ فضیلت الشیخ ابو سعید شکیل ارشد حفظه الله چینل دی. نو ټول ملګري دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تاسو سوالات جوابات او ښایسته بیانات تاسو ته ملاویږي. نو چې کله تاسو خپل چینل اوپن کړئ تاسو ته به یو سیټینګ راشي دا مکمل چې کوم تاسو ته ښکاري نو دې کې چې کوم دا سیټینګ نشان دی دا تاسو لاندې وکتای شئ دا سیټینګ نشان دی نو دا به تاسو کلیک کړئ. نو چې کله دا کلیک کړو تاسو ته به چې کوم دی داسې انټرفیس میلاو شي. مثلا نیټ هم سلو دی دې وجه چې کوم دی دې کې ټایم اخیستل کېږي نو دا به تاسو ته اوپن شي. نو دې کې چې کوم دی دا پیرنی جنرل دی جنرل دا دویم چې کوم لاندې دی دا چینل لیکل شوی دی چینل. په دې چینل به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. په دې چې تاسو کلیک وکړو نو دا وګورئ د شیخ صاحب چې کوم دی هم کیورډز نه دي لګولي. دلته چې کوم دی تاسو ته ښکاري دا کیورډز نشان دی. تاسو ته زوم کوم دا کیورډز لیکل شوي دا وګورئ کیورډز. دلته چې کوم دی شیخ صاحب یو کیورډز هم د خپل چینل لپاره نه دی لګولی نو تاسو به چې کوم دی په دې ځای کې خپل کیورډز ولګوئ چې تاسو هر څنګه لګوئ. مطلب د شیخ چې کوم دی اوس چې کوم دی چینل نوم دی شیخ شکیل ارشد. نو شیخ شکیل ارشد به مو لیکي، شکیل ارشد شیخ به مو لیکي، شکیل ارشد چې کوم سپیس دی سپیس به پکې ورم کی سپیس به پکې ورم نه کی. مطلب ابو سعید خپل کونیت به مو لیکي. مطلب داسې ډېر چې کوم تاسو ته ذهن ته راځي چې لکه دا چې کوم دی زما د چینل په دې نوم باندې سرچ کېدی شي ستاسو سوچ هم وي که نه نو هغه هم تاسو په دې کې خپل ورکوئ. نو زه انشاءالله دا چینل چې کوم د شیخ صاحب چې کوم نومونه دي ملته جلته زه هغه ورکوم نو تاسو ته بیا زه راځم. نو ښه ملګرو دا کیورډز ما ورکړه چې کوم زما په ذهن کې شیخ شکیل ارشد او بیا د شیخ چې کوم سپیلنګ چینج کېږي نو هغه سپیلنګ ما ورکړو. مطلب SHAIKH دی یو او بل دی SHEIKH. نو زما ته ښکاري چې دا به هم خلک ورکوي سرچ کې دا هم خلک ورکوي سرچ کې. بیا دې شکیل ارشد شیخ مې مو لیکلو، ابو سعید مې مو لیکلو، ابو سعید سمې سپیس هم ورنه کړو، ابو سعید شکیل ارشد مې مو لیکلو او شکیل ارشد شیخ مې مو لیکلو او ورسره چې کوم شکیل ارشد سمې سپیس نه بغیر هم ورکړو. تاسو دا کتلی شئ. نو دا ټول کیورډز چې کوم زما ذهن کې دا ما ورکړه نو دا زه اوس چې کوم دی تاسو ته مثال په توګه یو ښیم مطلب تاسو ورکړو شکیل ارشد صاحب د شیخ نوم دی الله دې حفاظت وکړي او دین کام دې الله واخلي. شکیل ارشد ما ولیکلو صحیح شو. دې سه یو ورکو ډون کما غونډه کې ولګول دا اتوماتیک چې کوم دی سیف شي ولګېدو صحیح ده. دې څه چې کوم دی به تاسو لاندې کې تاسو تخکاری دا یو
دلته چې کوم دی دا سیو نشان دی په دې اخر دی ګوټ کې دی کینسل سره جوخ سیو دی نو چې کله تاسو دا سیو اولو نو تاسو دا سیټینګ به سیو شي ټیک شو نو بیا دا اپډیټ کېدو کې معمولی غونډه کې ټایم لګي نو چې کله به تاسو چې کوم دا اپډیټ شي نو چې کله تاسو په سرچ کې خپل نوم ورکول غواړئ نو ان شاء الله تعالی بیا تاسو خپل نوم ورکولای شئ نو دا ورکوډ غونډه کې سیټینګ دی ټول ملګرو ته خواست دی چې دا ورکوډ غونډه کې سیټینګ ضرور وکړئ دې سره د چینل چې کوم دی سرچینګ کې راځي نو ان شاء الله تعالی ټول ملګرو به دا ویډیو خوښ شوی وي د کوم ملګرو چې دا ویډیو خوښ شوی وي ضرور لایک کړئ په لایک باندې تاسو څه کیږي نو ان شاء الله زما حوصله افزایی به کیږي الله دې ټول ملګرو جزای خیر ورکړي ان شاء الله ملاویږو به د بلې ویډیو سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته